یو الک خپله قیصه لیکلې ده. هغه وایي کله چې زه نوجوان وم او ما واده وکړو نو زما پلار و بوډا، نو چې کله به هغه داسې د کمرې نه راوتو جومات ته بتلو یا به بلې کمرې ته تلو نو په دې دیوال باندې به یې لاس کېغوستو. عموما بوډاګان په دې دیوال باندې لاس ږدي نو دیوال موږ ډېر زیات ښایسته صفا سوتره پینټ کړی و سپین. نو بوډاګان خو کله خوراک لاس ماس باندې ترکاري او شی بل شی هم لګېدلي، نو ده به چې په دې دیوال باندې لاسونه کېغوستو نو د ګوتو د فنګر پرنټس به په دې دیوال باندې جوړ شو، تک تور به ښکاره کېدو دیوال، او هینډ کله به د لاس هغه پرنټ او نقشه په هغې باندې جوړه شوه. نو روزانه به زما ښځې سره ما سره جنګ و چې زه دا ټول ځایونه صفا کړم او دا دیوال صفا کړم او ستا دا بوډا پلار را ورسېده اوس وګوره بیا یې دا دیوال ګنده کړی دی. نو خدای شته وي صفا خبره به کومه سړی په خپله وایي چې چونکې پیسې خو به زما لګېدلې. نو یو ځل مال هم ډېره زیاته غوسه راله، وایي ما مې پلار ته ویلی چې پلاره ته په دې دیوال لاس ږدې خو کونټۍ لاس کې نیسه که نه، یا داسې په ناسته ناسته باندې ځه که نه. وایي زما د پلار په سترګو کې اوښکې راغلې، ځکه کمزور ته پته لګېږي چې زما لاس کمزوری دی، د دیوال نه بغیر زه نشم ټینګېدی. اوس موږ ته څه پته دی چې دیوال باندې لاس ضروري دی او که نه ضروري دی؟ انسان خو خپل بدن طاقت مطابق سوچ کوي. نو پلار مې ډېر زیات خفه شو، چې خفه شو نو بیا به چې کله تلو په دیوال به یې لاس نه کېغوستو غریب، چې په دیوال به یې لاس نه کېغوستلو یو ځل غریب را پرېوتلو په ځمکه باندې چې کوم دی لاس یې مات شو یا یې خپه ماته شوه او سړی بسترې ته رالی. چې بسترې ته رالی موږ یې ډېر علاجونه ملاجونه وکړو، خو یو غریب بدن باندې هم کنډم شو، بل په زړه باندې هم ارې ارې شوی و. زما خبرې په زړه باندې اغوستې وې چې زما زوی دی، زما د زوی په زړه کې د یو دیوال قدر شته او زما د زوی په زړه کې زما قدر نشته دی. په دې پینټ باندې به لس پنځلس سل روپۍ نورې ولګېږي، خو زما زوی زما دغه ته نه ګوري کمزورۍ ته. وایي تر دې پورې تر دې اندې چې زما پلار وفات شو. و چې کله زما پلار وفات شو ما ته مې پلار بیا ډېر را یادېدو او پلار نه مې زیات چې کم دی ما ته به خبرې را یادېدې چې ما مې پلار صرف په دې باندې دګلی و، په دې مې ورته غوسه کړې وه چې په دې دیوال باندې چې کم دی ستا د لاسونو او د ګوتو نشانات او نقشې جوړېږي، زه دومره ذلیله انسان یم، دومره کمزوری انسان یم. نو بس ځان به راته مجرم ښکاره کېدو. وایي وخت تېرېدو را تېرېدو دعاګانې به مې کولې خدایه پاکه ته مې معاف کړي. وایي کېده کېده زه بوډا شومه، چې زه بوډا شومه نو یو ځل چې زه داسې تلمه نو ما هم دیوال سره لاس ولګو. نو دیوال سره مې چې لاس لګو په هغه وخت کې راته پلار رایاد شو او په دیوال باندې مې خوله کېغوسته ماله یا زما پلاره او یا الله ما د دې پلار زما د اواز دې پلار ته ورسوه چې ما معاف کړي. ما ته پته ولګېده. نو وایي دې دوران کې داسې چلو شو چې کله چې زما پلار وفات شو نو ما پینټر دا پینټ والا رنګساز راوغوښتو. وایي ما ورته چې دا دیوال دوباره رنګ کا. وایي زما یو بچی را پاسېدو ما ته وایي چې پلاره دا دیوال به نه رنګ کړي. وایي ما ورته چې ولې؟ وایي ما ته وایي چې دې باندې زما د نیکه د لاس چاپونه پراته دي او دا ما باندې ډېر خواږه لګي. هی هی زما نیکه نشته خو د هغه د لاس چاپونه دي په دې دیوال باندې ما باندې ډېر خواږه لګي. وایي ما ورته چې بچیا بیا راته پلار به نور را یادېدو. وایي هغه پینټر او مصور هغه ډېر هوښیار و. وایي ما ته چې زما سترګو کې اوښ کړي ما ته وایي بچیا غم مه کوه څه به دا دیوال نه دی دا به هم زه پینټ کړم او ستا د نیکه د لاس ناخونه نه دي د دې نه به زه ګلونه جوړ کړم او دا به پکې ښکاري. وایي ما ورته چې زه بس بیا صحیح ده. وایي هغه پینټر ډېر زیات هوښیار و، هغه دیوال یې مزېدار رنګ کو او زما د هغه نیکه د لاس هغه ګوتې نه دي د هغې نه ښایسته دایرې تاو کړې او د هغې نه یو ډیزاین جوړ کړ لکه په لاس چې تصویر ګوته د تصویر یا داسې د لاس تصویر په دیوال باندې ډېر مزېدار ښکاري. وایي هغې نور هم واضحه کړې. وایي بیا خو زما په درد کې نور هم اضافه وشوه. زه به کله چې د دیوال په لاره تېرېدمه او د پلار هغه د لاس نښې به مې ولیدلې نو زما جړه به نور هم زیاته شوه، ما به نور هم توبې کولې چې کاش ما خپل پلار ما خدمت کړی وی او ما ورته دا سپورې ستغې نه وی ویلې. و یو ځل زه بیا په سبا باندې روان وم نو چې څنګه مې لاس کېغوستو په دې لاس مې نه کېغوستو په دیوال باندې یارېدمه چې ما ته دا زوی ونه وایي چې لاس کې نه دی. ما ته مې زوی مې زما لاس راواغستو په دیوال چې بابا دا دیوالونه موږ دې دپاره موږ جوړ کړي دي چې څوک پې لاس کېږدي او چا ته څه مدد ورکړي. وایي بیا مې یو وړه شان نوسۍ وه.
وی هغه راله وی ماته چې بابا دا دویم لاس زما په دې اوږه باندې کېده نو یو لاس مې په دیوال کې غوستو دا بل لاس مې د هغه خپل نوسۍ په اوږه باندې کې غوستو او دغه وخت کې چې څومره سکون ما ته میلاو شو او یو طرف ته درد راته میلاو شو چې کاش ما هم د خپل پلار لاس په خپل اوږه باندې کې غوستی وې د یو ښځې دپاره او د یو پینټ دپاره ما خپل پلار ذلیله کو نو عزتمندو پردي خو څه کې نن سبا په وړو وړو خبرو باندې خلک پلاران ذلیله کوي په 2 روپو باندې په یو تیزه خبره باندې حالانکې بوډا نه ماشوم جوړ شوی خپل ماشوم بچی ټوله ورځ چغې وایي څه ورته نه وایي څوک که څوک ګزار کوي وایي په ارام کښېنه ماشوم دی قلارې به چغې وایي خو پلار یې که په یو تیز آواز باندې دته آواز وکړي پلاره څه چغې وې ټوله شپه دې په ټوخو باندې تنګ کړي او اوس ورځ شوه نو اوس چغې دې شروع کړي او څوک هم دې تپوس نه کوي چې بابا ته ټوله شپه چغې ولې وې هغه وایي بچیه سینه مې خوږېږي مرۍ مې خوږېږي خپې مې خوږېږي او دغه رنګې دماغ مې خوږېږي علاج یې څوک هم نه کوي د چغو نه ټول دنګ دي خو علاج یې څوک نه کوي د هر څیز علاج شته د هر یو شي علاج شته د ټولې بیماریانې وی بیا مې راته هغه نوسۍ وایي چې بابا ما ته نن په کلاس کې ډېر زیات انعام میلاو شوی دی وی ما ورته ویل بچې د څه شي انعام میلاو شوی دی وی ما ته وی د ډرایینګ کاپۍ کولاو کړه وی هغه زما نوسۍ چې کوم دی د دې دیوال دا نقشه په خپله کاپۍ کې جوړه کړې وه دیوال یې جوړ کړی او د خپل نیکه هغه د لاس هغه نښې هم پکې جوړې کړې وې نو هغه استاد یې چې لاړ هغه استاني او هغه ټیچر یې چې وکتل هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه چې د دې بچو خپل پلار سره او خپل نیکانو سره څومره زیاته مینه ده نو هغې په ریمارکس کې لیکلي وو تبصره او رای ورکړې وه او په کاپۍ کې لیکلي وو چې کاش داسې بچي الله هر چاله ورکړي چې خپلو پلارانو او نیکانو سره دومره مینه ده چې د هغوی د لاس نښې په دیوال هم جوړې کړي دي او د هغې لاس نښې ځان سره په کاپو کې هم ګرځوي نو یقینا د دوی په زړونو کې به هم د خپل نیکه مینه پراته وي کاش چې داسې بچي الله موږ له هم راکړي چې د خپل مشرانو د سپینګیرو د علماو او د نیکانو خلکو او د بوډاګانو خلکو مینه د هغې په زړه کې پراته وي تاسو وایئ آمین عزتمندو